نبي بعده أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين وكان الله بكل شيء عليما. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم أنا خاتم النبيين لا نبي بعدي، أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. جناب صدر مجلس اور ډېر انتهایی معزز و مکرم علماء کرام، مفتیان عظام، زمونږه د دې سیمې او د ګردو نوا اغا کابر علماء کرام په سټیج باندې تشریف فرما دي او چار چاپیره اجتماع کې موجود دي چې الحمدلله زمونږ په ټولو باندې یقینا الله گواه دی چې زمونږ په فخر دی. او ستاسو دی ویلیج کونسل سعید آباد نمبر 6 ته یقینو کې ما سره الفاظ نشتا او دام راته علم دی چې زما الله او زما پیغمبر جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم با ضرور تاسو له الله بم درلا د دې اجر درکې او د حشر میدان کې جناب محمد رسول الله بم درله استقبال کوي. چې نن دې نوجوانانو مولانا نجم الاسلام سے حفظه الله تعالی زمونږ د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت تقریبا هر پروگرام او هر یو چې زمونږ کوم شیډول وي داغه مطابق د تقریبا دومره خدمات دي. د بیا د ملګرو نوجوانانو ته ګورم چې د نوجوانانو په کوم انداز باندې د پروګرام له خایست ورکړي دي، بیا د علاقې مشر کشر وړوکې لوی ټولې راجمع کړي دي. یقینا دا انتهایی ګران کار دی او دا ستاسو د مردان په سیمه دی وخت کې چې کوم حالات روان دي په هغې کې دا ستاسو د محبت عجیبه مظاهره ده. مانا وقت کی جناب مفتی محمد ندیم المحمودی سے حفظه الله تعالی اغیم په دغه موضوع د سوال ډیر باندې او زمونږ د ټولو په شریکه باندې مشر حضرت مولانا محمد عاقل انصاری سے حفظه الله تعالی په مختصر دو ټوک الفاظو کې تاسو په دې باندې پوهه کړئ چې الحمدلله چې مونږ مسلمانان په دې باندې د مردان په سیمه پوهیږو چې ګستاخي څه ته وایي. که تاسو چې سوچ وکړو ما نه یو مشر تپوس وکړو، یو لوی افسر دی، اوس به هم دا لیکل میکلو والا به خامخا چار چاپیره ناست وي، دا خبره به ورته کوي. ما ته وی چې تاسو په دې مردان کې چې هر واقعه راځي نو هغه مردان کې راځي. بوټسیری کې واقعه راغله، سړي په قرآن باندې لوی بول وکړل. عرفان کذاب ګولیباغ کې د خپل نبوت اعلان وکړو او بیا ورسره راځه مشال په یونیورسټۍ کې د الله ګستاخي وکړه او خلکو په شریکه باندې غو وجلو. سپریم کورټ په سموټو ایکشن واغستو او بیا ورپسې نگار نومې دغه هلک چې د پنځپیر مدرسه کې سبق ویلی او د هغه ځای آی ډي به هم چلوله، هغه باندې هم بیا داسې ګزارونه وشو، هغه ووالی شو، مړ کړی شو. نو آیا دا هر څه مردان ته متوجه دي؟ ما ورته ویم نه سیوه تاسو په دې خبره پوهه نه، هر څه مردان ته متوجه نه دي، دا هر څه په هر ښار کې کېږي. لیکن الحمدلله عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت دی کابرو دی علماو که مدرسه کې ناست دي نو موږ سره داسې ملاتړ کړی دی چې زه د هغې الفاظ او د هغې د شکریې الفاظ یقینا زما په ډکشنرۍ کې نشته، قسم دی. که دې ځای په مدرسو کې علما ناست دي، که د جمعیت علماء اسلام دا مشران دي، که مدارسو دا مشران دي، که جماعتونو کې ائمه دي، که خطبا دي، په ډسټرک مردان کې په ټولو تحصیلونو د مردان کې په ګرد و نوا د مردان کې
الحمدلله دی مونږ له داسې ملاتړ راکړی دی چې مونږ کم ځای کې کومه خبره وکړو نو مونږ هغه د کاڼي کرښه د دې خپلو ملګرو په دغه ملګرتیا باندې کوو، ډېر په کلکه باندې کوو. نو ما هغو ته دا خبره وکړه، ما ورته ویم پاکستان کې 200 ضلعې دي او په هره ضلع کې دومره ګستاخی کېږي. نن باطلو قوتونو ما جمعه کې نن ملګرو ته خبره کوله، مې د دې آسان مثال دی چې په دې بازار کې یو سړی ولاړ دی، دا ګستاخی څه دپاره کوي دم ذهن کې راوستل غواړي. دا د یورپي لابي ده، په دې ذریعه به په دې داسې طریقه باندې زمونږ نه عظمت د جناب محمد رسول الله ختمول غواړي. یقینو کې تاسو که تاسو وګورئ چې زمونږ مونځ هغه مونځ نه دی کوم چې د امام الانبیا دی، زمونږ روژه هغه روژه نه ده، مونږ زکات هغه زکات نه دی، زمونږ حج هغه حج نه دی. تاسو کتلی دي ما ملګرو ته وی مې زه طالب علم 1996 کې زه والد محترم ځان سره حج له بوتلم، انو مې مونږ د حجر اسود هم ښکل کړی و او دغه ته زمزم ته به مونږ لاندې کوزېدو، هغه کویې لاندې و، هغه ځای کې څه ټوټۍ لګېدلې وې، مونږ به هغه ځای کې زمزم څکلو د حجر اسود او د صفا د دې په منځ کې یو لاندې تاخانه وه، هغې ته به کوز شو، هلته به زمزم میلاوېدو او کویې به مونږ لیدو، او د صفا د غر ته به هم ختو، اوس د چاپېره شیشو هغه دیوال ته او د زمزم په هغه ځای فرش راغی چې بیا به وروسته لاړو، هغه مزه به نه وه، هغه خوند به نه و چې کوم به مونږ لیدو. صفا غر ته به وختو چې دې د زما آقا د سورة اللهب شان نزول به م ځان سره بیانولو، مونږ به زما آقا مولا د دواړو جهانو سردار دې ځای ته ختلی و. لیکن د سوچ خبره ده چې په هغه وخت کې نه په زمزم کې سلفي وه، نه په زمزم کې او نه په طواف دوران کې چا فوټو یستو، یعنی دا ذهن او تصور کې نه راځي چې هغه وخت کې به چا په بیت الله کې تصویران ایستي وي، چا مسجد نبوي کې تصویران ایستي، یا چا به د مقابلې حج کړی، یا به چا د مقابلې عمره کړي. نن عمره د مقابلې ده، حج د مقابلې دی. د مونځ حیثیت زمونږ هغه حیثیت نه دی کوم چې امام الانبیا وایي چې صلو کما رأیتمونی اصلي. زمونږ زکات هغه حیثیت نه دو. نن هغه روزه نه ده، کنزل پکې آزاد دی، بدنظري پکې آزاد ده. د روزې اخرنۍ 10 ورځې تاسو په دې بازارونو کې کتلې دي، کوم ګناه دی چې هغه نه کېږي. یعنی موږ نه هغه حیثیت د اسلام د ارکانو او د اسلام د واجباتو او د فرایضو هغه ټول ختم کړی شوی دی. لیکن امت کې که وړوکی دی که لوی دی، الفت په هره طریقه چې دی، بعضې د ناجایزو طریقو باندې د آقا سره د محبت اظهار کوي، لیکن محبت پکې موجود دی. اوس دې پسې راغلو، یهود دې پسې راپاڅېدل، قادیانان دې پسې راپاڅېدل چې دا به څنګه ختمېږي. هغې دپاره طریقې څه سوچ کړه. ته په دې ځای کې جوخان بازار کې یا ته دې ځای کې نږدې دې سبزي منډی کې، په سبزي منډی کې یو سړی دکاندار ناست دی، په لاره یو سړی تېرېږي، یو ده اوبه راواغستې، هغې پې توی کړې، صفا اوبه دي خو توی کړې پې. هغه سړی پې راګرځي، هغه کنزل هم کوي، هغه د ګزار هم کوي چې دی وایي قصدن عمدن د په ما باندې اوبه توی کړې، ولې زما بېعزتي وکړه، پاکې اوبه دي. لیکن هغه پې ټوپ هم وایي، هغه کنزل، او حتی کې د حده پورې چې تاسو به د دې مشاهده کړې وي چې ډېرو خلکو پکې یو بل هم وجلی دی. نو اوبه خو صفا وې، پاکې وې، څه مسله نه وه. که پې توی کړې په یو سړي باندې، خو وایي قصدن عمدن یې زما بېادبي وکړه، زما بېعزتي وکړه، لہذا زه دې روغ نه پرېږدم. اوس 2-3 ورځې تېرې شوې، جنګ جګړه پکې وشو، سړی پکې یا مړ شو یا پکې زخمي شو. 15 ورځې بعد بیا یو سړی تېرېدو، د په هغه م اوبه توی کړې. زما خبرې ته خو غور سره، په هغې م اوبه توی کړې، هم پاکې وي. نو په دغه وخت کې یو 2 کسان به راشي چې مړه دا بل ورځ هم داسې شوي، دا څه په لانجه اړېدلي وو، په هغې کې بیا ګزار ونه شي، خو کنزل منزل وشي او په ورو ورو بس خبره سړه شي، خلک روان شي. یو 15 ورځې نورې تېرې شي، جوړ بیا یې په یو سړي اوبه توی کړې. نو په دغه پیره باندې دم توی کړې، بل ځای کې بل هم توی کړې. هغوی مړه دا دې ځای رواج جوړ شوی دی، بس په دې لاره مزه روکې که د سره به اوس ته زړه په بل ورځ هم پکې جنګ شوی دی، مخکې ورځ هم بس اوبه وې نو بس ځه نو په هغه ورځ پکې جنګ ونه شي، صرف کنزل منزل د لرې نه وشي. یو 10-12 ورځې بعد بیا یو څو دوکاندارو په هر چا اوبه توی کړې. هغې نه بعد خلک وایي مړه دا د سبزي منډی کې رواج جوړ شوی د سپي زامن دي، هر وخت اوبه تویوي په خلکو باندې، خبره ختم. چې سروزې د هغې نه بعد تېرې شي، بیا پې د نالۍ غاړه څوک د سره جنګ نه کوي. اوس په مونږ باندې داسې وخت راغلی دی، نن دې ځای کې ګستاخي، ټول قوم راپاسي، سړی وجنو، غوبل جوړ شو، مشران راپاسېدل، علما راپاسېدل، عمومي طور علما راپاسي، وایي قانون ته حواله کوو. په چترال کې زمونږ د عالم مجلس امیر و، جمعیت علما اسلام هم امیر و،
هغه مونږ دغه نمخ کې لاړو هغه سره په جرګه باندې او مونږ غي سره خبره وکړه چې دې مونږ د یونټو د یون کونسلو د دې سیټینګ کوو مونږ دې کې تنظیم سازي کوو مونږ دغه خبرې کولې سروز بادل ته ګستاخی وشو هغه مولانا صاحب چې دین هغه ګستاخی والا کس چې ونه هغه اوچت کړو چې قانون ته حواله کوم او چې داخله کې ونه وجني خلک دغه مولانا صاحب په کور لاړل کور مورلو سوزولو گاډي مورلو سوزولو تاسو ټول ته پته ده داغه ځکه چې خلکو وي چې د پیغمبر بې ادبي وي او ته به دا سړی موږ نه بچ کې اوس تاسو ما ته ووایي لغوندې چې په موږ کې یو خبره صرف پاتې د هغه د پیغمبر محبت دی او هغه رانه په کومه طریقه دغه ځای په قرآن باندې سړی غول کوي چې تاسو ما ته ووایي چې زما او ستا کوڅه ده او زمونږ او ستاسو د کور دروازې مخې ته چالو یې بول وکړل مونږ یې جمدې نه پرېږدو زما او ستا کپړې دي په دې چالو یې بول وکړو مونږ یې جمدې نه پرېږدو د پاکستان جنډه د ما دپاره محترمه ده تا دپاره محترمه ده لیکن د پاکستان په جنډه که چالو یې بول وکړل دا ګورمنټ پې پرېږدي ټول ووایي خیر دی قرآن د الله کوم کتاب دی هغه کتاب دی زه سترګو پورې لګوم ته سترګو پورې لګې هغه کتاب دی مونږ سینې پورې لګولې هغه کتاب دی مونږ تندي پورې لګولې هغه کتاب دی چې مونږ خپلې شونډې هر څیز له نه ورړو چې په مونږ کوم خوږ شی لګي هغې له شونډې ورړو هغه شونډې مونږ په قرآن باندې ایښي دي او هغه قرآن باندې یو سړی لوی بول کوي او تر اوسه پورې هغه ته تقریبا 2 کاله وشو هغه لا 500 ته نه دی ختلی د عرفان خبره دی وکړه د ګلیباغ والا 2016 کې په زمونږ د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت د ګلیباغ یونین کونسل مولانا صاحب هغه کیس له چیزی د هغه خپې ماتې د اکسیډنټ یې کړی دی او په ماتو خپو باندې په سټریچر کې هغه کیس لځي هغه سړي ته لا سزا نه ده ملاو 54 کسانو ګستاخي کړې ده پانسی په ختلې ده هر سړی ممتاز قادری شهید رحمه الله هغه له څومره لږو ورځو کې زر پانسی ورکړی شوه لیکن 54 کسان چې د پاکستان د 1947 نه تر اوسه پورې په ګستاخو کې پراته دي هغو ته پانسی سزا ورولې شوې ده نه یې ورکوي 1700 کسانو ګستاخي کړې ده کیسونه په عدالتونو کې چالو دي فیصلې نه کېږي ولې نه کېږي دا د حکومت چې جګړه شوه او کله د عمران خان او د نواز شریف یو بل سره ټکره راغله د شپې په 12 بجې باندې ستا سپریم کورټ کولاو شوی نه دی ستا عدالتونه کولاو شوي نه دي نو زه عزیزانو دا وایم چې دغې دپاره یعنی دومره ضروري امر دی چې سپریم کورټ کولاویږي زموږ عدالتونه د شپې په 12 بجې په 2 بجې باندې لګي او زما د پیغمبر به یو سړی ګستاخي کوي کنزل به ورپسې کوي زما پیغمبر له معاذ الله د قادیاني کتابونه اردخیم پاکستان کې چاپ شوي دي پیغمبر یادوي وایي دا زنایي دی پیغمبر یادوي وایي دی پیغمبر به د سور چربي به خوړه ده کې بېغیرتي وه راشه کتابونه ما سره پراته دي کتاب درته مخې دګدم دی پاکستان کې چاپ شوي دي هغه ته به سزا نه میلاویږي نو دا د حرامیو نسل وه اړم دغه چل به کوي نو هغه به الله قاضي فیصل نه پیدا کوي ما ته ووایي تاسو قوم ووایي زه خو مجرم مولا یم ما یو خبره وکړه جی مولا ډېر تیز لاړو مولا جذباتي لاړو ته په فیسبوک هم راپسې کنزل کې هغه هم راپسې لګېدلی دی ګورمنټ هم لګېدلی دی مولیانو ټول دا قوانین ختمول غواړي دا د توهین رسالت قانون ختمول غواړي توهین رسالت قانون ختمې دا تاسو چې کوم ارامیتوبونه کوئ دې قانون ولې نه ختمې زه خو جذباتي صحیح نن به یم سبا به ویشته یم یا به په ګاډي کې چې کومه طریقې د والې به یم مړ کړی به یم لیکن تحریک به ودرې والله کې ودرېده پوټې پوټې د 3 کالو مې درته داسې تیار کړی دی انشاءالله چې دا به د قادیاني نه ښځه واخلي لیکن دی به په ارام کښېنني संगे चे पे फेसबुक वेली दी चे 100 बार सोच कर बोला करो ये मर्दान है इंशाअल्लाह उमदा गसिब हुई सलजल व पे सोच के ब्या खबर के जब नहीं हमदा मौलाना से मुफ्ती से अकबर रहमान से बनी दा जमा काबिर उलमा नास थी दा बनी मुंग बमड़ की लेकिन वल्लाह का अकीदा दराना ख्वादी ख्वाकड़ा अकीदा जमा यूनिवर्सिटी नौजवान की बम मौजूद है कॉलेज वाला की बम मौजूद है
دا په دې لارو کوڅو کې په دې کس کورونو کې په سید آباد نمبر 6 کې کم ځای نه ورله عقیده راورسېده چې د نوجوانانو دومره دنیا را جمع کوله خرچې کوي خوراک څښاک په خلکو باندې کوي او دومره په مینه باندې د څه وخت نه دې ځای کې ناست دي ولاړ دي ټول میدان یې ډک کړی دی څه جذبه ده پکې یو څو نارې ووهه هلکه داسې اواز راځي که نه دغه دی دا ټول سیده والې اوري نعرې تکبیر سم داسې اواز راځي چې دا ټول سیده باد 1 2 3 4 5 6 7 پورې اوري نعرې تکبیر ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت ختم نبوت زبایم هر قادیانی تاسو بای مرد آباد هر قادیانی مرد آباد هر قادیانی مرد آباد قادیانی پلانت قادیانی پلانت बेशुमार खत्तीज हुआ है दासी हुआ है एक नमार से तो पूरे टोल खले कोरी कादियानी पहलानत कादियानी पहलानत जवाब कादियानियों का जो यार है तासबाए गद्दार है कादियानियों का जो यार है कादियानियों का जो यार है कादियानियों का जो यार है مرد مجاهد مرد حق تاسو وای اکرام الحق او داسې به وای چې قادیانانو ته په اور ولګي قادیانان ته خفه شي مرد مجاهد مرد حق مرد مجاهد مرد حق مرد مجاهد مرد حق عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت عالمی مجلس تحفظ ختم نبوت کون مرګي درو شروع کوای بجلی رااله رومانه بجلی رااله پاند دا څه ورته غلطه اوس زما عزیزانو تاسو راته ووایئ تاسو نه د عقیدې د دفاع څوک یستی شي ټول ووایئ راته یستی شي اوس زه تاسو ته یو عجیبه خبره وکړم مشال مردار شو مردان کې زمونږ د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت یو کارکن پکې نو یو پکې نو یو زمونږ ملګرو نو وجلې قانون تم پته ده تا تم پته ده ټولې دنیا ته پته ده کوم ځای نه راغلل عقیدې اورېدلې وه که دې ځای کې دا سړی مردار کړی شو ګستاخي کړې وه د عالمي مجلس تحفظ ختم نبوت یو کارکن پکې نو ذمہ دارۍ سره ویم یو کارکن پکې نو لیکن الحمدلله عقیده درته ښودلې شوې ده او دا ورسره خبره ما د خلکو دفاع به کوئ چې کوم کسان گرفتار شي میں دفاع به هم کو گرفتاری ته به هم نه پرېږدو انشاءالله ته قانوني سزا ورکا بیا راشه وګوره زما کارکن خو اوسم زما کارکن خو به دې مردان په سیمه باندې چې کم ځای ته تللی دی ستاسو دې علاقو ته چې کله زمونږ د عالم مجلس تحفظ ختم نبوت کارکن را رسېدلی دی د چا ګولې مات کړی دی د چا سیکل ته نقصان رسولی دی چا شیشې ته نقصان رسولی دی چرته د ملک چې کم حدود اربعه دي په دې کې چرته یو سیس ته نقصان رسولی دی نه دی رسولی تربیت دا نه ورکومه لیکن که ته سزا نه ورکې نو زما کارکن بغلې ناست دي بل ورپسې راپاسي عقیده ټولو زده کړې ده او دا مو وایي چې د فلانکۍ پارټۍ نوجوان دی فلانکۍ پارټۍ نوجوان دی کلمې ویلې ده چې لا اله الا الله محمد رسول الله زه به ډېر ګناهګار زما هر ملګری به ګناهګاري موږ به غیبت کړی موږ به دروغ ویلي موږ به چرته زموږ نه به کمزوری شوي زموږ نه به غلطۍ شوي موږ به د سنتو پاسداري نه وي کړي فرایضو کې به رانه کمې راغلي لیکن چې د پیغمبر خبره راشي قسم دی په دې بازار کې یو عام دکاندار چې د هغه د دین سره هېڅ واسطه ني یا زه یو سړی خو دې ورشي د هغه مخکې
पैगंबर गुस्ताखी की या तो कुरान गुस्ताखी दी की वल्लाह ची पे शुकूल शुकूल दर लटूटी टूटी की घर ची मुंगा तरबियत न दे वर्कड़े मुंग वर्तवेली दे कानून बलास के ना आली मुंग वर्तवेली दे मुंग ची कम लास लरागले दे मुंग कानून ले वर्कड़े दे लेकिन दा नौजवान बस्ता प्लार मने कई दता पता दा पांसी दा पके दता पता दा उमर कैद दे पके लेकिन दे हर से बर्दाश्त कई खुद मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नामूस बांधे ची चा हमला उकड़ा कन बर्दाश्त कई दा सीधा कना टोलवाई कना नहीं बर्दाश्त कई पे इस सूरत न बर्दाश्त कई और दे दगे पे मुकाबला के इंशाअल्लाह दासी वलाड़ी तहरीक बदीर शी द पाकिस्तान द जोड़े दो बदुमरा दुन तहरीक नहीं चले दले प 65-71 के बदुमरा यो सड़ी कुर्बाने कोशिश नहीं करे द मोहम्मद रसूलुल्लाह द पारा हर सड़े जान लालोलो त तैयार दे इंशाअल्लाह और दास जमा दे वेलो जरूरत हम दी की निश्ता मड़ा मुंह बदिलार रवानियो यकीनो के हर वक्त सफरी पर अक्सर वाला को के जिबाजी वजैनो तलाश दोनों फुटे होने माशूम भाई दो स्कूल न बोस माशूम अलग के जिने रवानी माशूम वही खत्म नबूवत जिने होए अब फुटे जिने या वही जिंदाबाद फुटे पखीक के बेपलार उमर रावली पखीक के बमाशूमी पखीक के अब अगब वही खत्म नबूवत जिंदाबाद दादियों सड़े हीर की दा खबरा चाहे कुछ भी हो जाए खत्म नबूवत के सिपाही खत्म नहीं हो सकेंगे इंशाअल्लाह ये दंदनाते फिर ताला जब खराबी नमन गुला उन सर बूढ़े बचे न वाखले अल्हम्दुलिल्लाह तरदासी बुढ़ा पोरे चे 80 साल बई लेकिन गैरत और जज्बा बे दुमरा मजबूत है चे कायनात बदागे तमाशे था कायनात बगूर हैरान बवी शशदर बवी इंशाअल्लाह ताला मंग ब मजबूत मोहम्मद रसूलुल्लाह द फार द खत्म नबूवत कारकुनान यू इंशाअल्लाह खपन नरब यू इंशाअल्लाह द चा परवा बदी के न साधु गने इंशाअल्लाह न बस साधु गने इंशाअल्लाह वायु जिस धज से कोई मक्तल में गया वो शान सलामत रहती है ये जान तो आनी जानी है इस जान की कोई परवाह नहीं हुआ इंशाअल्लाह सोचा है कफील अब कुछ भी हो हर हाल में अपना हक लेंगे इज्जत से जिए तो जी लेंगे या जाम शहादत पी लेंगे ये बात आया है दुनिया पर हम फूल भी हैं तलवार भी हैं या बज़्म जहां महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे इंशाअल्लाह नहीं बुलंद आवाज से या बज़्म जहां महकाएंगे या खून में नहाकर दम लेंगे इंशाअल्लाह हाथ हिलाकर इंशाअल्लाह व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।